د نسته کلیاس نه یو زنانه د هغه تپوس کوي چې زما د 15 کالو ماشومه لور ده او هغه اعتکاف ته کېناستل غواړي. نو دا اعتکاف ته کېناستې شي کنه نو بالکل کور کې یو ځای ورله خاص کا او صادر راتاو کا. دغه ځای نه به دا اعتکاف په دوران کې اسې به سن روزي او د چاره د عمل دی روزي او دغه شان باتروم ته د سماتی د پاره دی روزي زیاتی به اسې به صد کور کار وغیرہ ل روزي ځان له وبنرالي تاسو به خدمت کوي. نو اعتکاف طریقې ني بیا دا وای چې زه دا زنانه وای چې زه او زما نورې لونه ور سره روزه ماتي کولی شي د اعتکاف کې کنه یا دا زنانه وای چې زه او زما لونو سره دغه اعتکاف والا لور روزه ماتي کولی شي کنه. نو دا دوه مسلې دي. که تاسو د اعتکاف په دوران کې دغه خوراس کاک ورله یوړو د اعتکاف په پردو کې دنه کېناسته نو بیا خو داغي اعتکاف صحیح دي تاسو سره یو ځای کینې ته استایلونه دی وسره کینې او خوراس کاک دی ور سره وکي نو دا اعتکاف کیږي اعتکاف نه ماتيږي. او دویمه مسله دا ده چې اسنه تاسو بهر درستخان خور کړي او لغه کوم لور چې اعتکاف ته نه ساغي ته وي چې تم را شرو جماعتي لا نکدا رو جماعتي لروته نو اعتکاف به مات شي. دا زنانه بل تپوس کوي چې زمار واره دی غالبا هغه چې ته مدرسه کې طالب دی غریب دی پلارم غریب دی هغه لزه سرسایه یا زکات ورکول شم کنه نه بالکل چې غریب دی ستار واره دی یا د لیورزوي دی لیورزي چې وته نو بالکل چې غریبي ستا زکات صدقات دا خمه صرف ته چې دا طالب دی نو پدې بده زیات ثواب کیږي. دریم تپوس دا خو رکه کوي چې د خاون خور لا یعنی اندرور له زکات او سرسایه ورکول شم چې غریب بالکل چې اندرور د غریبه دا نتور له سرسایه ورکا داسې زکات د سرینو اغم ورکا.